نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد سورة البقرہ پارہ نمبر 3 آیت نمبر 258 رکو نمبر 35 خلاصہ د رکو پس د هغین لفظی ترجمه د مسلمانانو عقیده دادا چې د مرګ نه پس دوباره ژوندون زندگی دا حق ده د مسلمانانو عقیده دادا چې رب زمون یو الله دی په دې رکو کې مکالمه د یو کس په باره د ربوبیت د رب العالمین کې حضرت ابراهیم علیه السلام سره ذکر ده ذکر د دوه واقعاتو د چې هغه نمونې دي د پاره د دوباره ژوندون او دلایل دي دا دواړه په قدرت د رب العالمین باندې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الم تر آیا نګورې ته الی الذی هغه کستا مفسرین وایي د دین مراد نمرود دی حاج ابراهیم چې جګړه وکړه د حضرت ابراهیم علیه السلام سره فی ربه په بارا د رب د هغه کې زکه د دعوت ربوبیت کړي و ان آتاه الله الملک د دې وجنا چې الله ورکړي او د تبادشاهي مال دولت قوت طاقت دی ورکړي د هغې د وجنا په غرور تکبر کې مبتلا او د ربوبیت دعوی وکړه اذ قال کله چې ویل ابراهیم علیه السلام ربی رب زما الذي هغزعد یحیی جند کول کوي و یمیت او مړ کول کوي قال اغویل انز احیی جند کول کوم په معافی کولو سره مجرم به معاف کو و امیت او مړ کول کوم غیر مجرم به قتل کا قال ابراهیم اویل ابراهیم علیه السلام فإن الله یقینا الله یأتی راولی بالشمس انور لرا من المشرق د مشرقنا مشرق نراوخی دی مغرب باندې غروب شي فأتی بها پست راولا دغا نور لرا من المغرب د مغربنا فبهت الذی پزهران کړي شو هغه کس کفرا چې کفر کړي کچری دا خبره کړي وې چې دا خو زکو نو دغه مجلس کې مشران ناستو اغوی به ورته ویلو چې ظالمه ته خلا دنیا ته نوی راغله بلار دی نو راغله چې نور به د مشرق نه راخوت او مغرب باندې غروب کې دویم داده کچرتا د دعوه کړي وې او ابراهیم علیه السلام ته چیلنج ور کړي وې نو دته پته و چې دا یقیني پیغمبر دی او کچری اوغاړي نو رب العالمین به د نور د مغرب نه راوخی نو بالکل لا جواب شو والله لا يهدي القوم الظالمين الله تعالی هدایت نور کوي قوم ظالمانو ته واقعه ده پتور د نمونی د باس بعد الموت او دلیل په قدرت د الله تعالی باندې الله تکم کارګران دي او کلذي آیا نګوري ته هغه کستا مر علی قريه چې تیر شو په یو کلی باندې دا کسو کو قرآن د دې وضاحت نه دی کړي البته مفسرین فرمایي عزیر علیه السلام کله کوم قرآن د دې وضاحت نه دی کړي البته مفسرین فرمایي چې دا بیت المقدس وهي خاویه دا نسکور کړي شوی او غرزیدل علی عروشها پچتونو باندې بخت النصر نومي بادشاہ هغه په حمله کړي وا دغه ټول خلق وجلیو د کورونو چتونه را غرزیدلیو په دغه ځای باندې یو پیغمبر تیرید قالو فرمایل هغه ان څرنګه یحیی ژوند کوي با هذه الله دی کلی ولو لرا الله بعد موتها بس د مرګ د دوینا دانه چاغه تشکو د کیفیت په باره کې پوښتنه کوي د ژوند کولو طریقه به سوي فاماته الله فصفات کړو دلر الله 100 عام سل کالی اساتلو ثم بعثه او بیر ژوند کړو دلرا قال اویل الله د تبرای راس یا پجبا د فرشتي باندې کم لبث سمرا حسار شوی تا قال اویل هغه لبثت یوما حسار شوی ما یو ورځ او بعض یوم یا څه حسا د ورځي قال اویل رب العالمین بل لبثت بلکې حسار شوی وی تا وخت تیر کړی دیتا 100 عام سل کالا غوفات ورسره خوراکو ورسره سواری وا سواری خر
او خوراک مفسرین لیکي چې انځر او انګورو. فانظر پس اگورا الى طعامکا خوراک خپلتا وشرابکا او سکاک خپلتا لم یتسننا جن دے خراب شوے علن کے خوراک دا سی دے چی دیر زر خرابیگی چی دیتے وقتل خوراک بالکل خون ذائقی حق شان دی نو معلومیگی دینا چی وقت کم تیر شوے دے خو بل طرف تا وانظر وگورا الى حمارکا خرخ پلتا جاگا بالکل ریزی ریزی شوے دے غوخی پورے نوم نشت دے ولنجعلکا دی دا پارا چی وگرزو تالرا آیتا للناس نخا دا پارا دا خلقو سل کالا برو دے اللہ تی روح اخیستے دے جسمی اطہر پاک دے جسمی روغ رمٹ دے جسم تی ہیچ قسم نقصان ندے رسید لے خراب شوے ندے وانظر اگورا الالعظامی ہڈکتا کیف سرنگی نوشزها راخوزو دغو لرا ثم نکسوها بیارا غندو دغا هڈکو تا لحمن غخا گوری ورتا چه هغا هڈکو نڈانچ جوڑش گوری ورتا هغا هډوکو ته غوښه راغله بس د هغې نه سرمنه واچولی شوه رب العالمین هغه دوباره ژوندی که فلما فسهر کلا تبین له جخکار شوا دتا قال اویل دا اعلمو زپوهیگم ان اللہ یقینا اللہ علی کل شیئن وہر چیز بانی قدیر قدرت لرن کے دے سنگ چی دغرا جوندے کا دا یو نمونه دا د قیامت پورز برب العالمین ټول انسانان را ژوند کی داغوی سره به حساب کتاب کیږي دغه عقیده د مسلمانانو د هغې منی کافرین نه منی بل واقع بیانی کی دی که داغین نورهم ترقیدا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ كَلَتِوِيل إبراهیم علیہ السلام ربی اے رب زما ارینی اخایا ماتا کیف تحیی الموتا سرنگی جندی کوي بات مړو لرا کیفیت بیسوی قال اویل رب العالمین اولم تؤمن آیا او تیقین کوي قال اویل هغا بلا ولنا اے ربا زیقین کم ولیکن لیطمئن قلبی مگر دید پارا چی مضبوط شیز لزما پکتلو سرا قال اویل رب العالمین فخذ راؤنسا اربعتا سلور لرا من الطیر دمارغاننا فسرهن پس عدد کا هغوی لرا بیا ٹکڑی ٹکڑی کا هغوی لرا او ویساتا الی کا دزان سرا بالکل قیمه قیمه کا یوزی کا او زبحی کا دغسرونی دزان سرا اسات ثم جعل بیا اگرزوا علا کل جبلین پہر غربان منهن ددغنا جزءا یو ٹکڑا ثم دعوهن بیارا ابلا دغلرا یأتینکا رازبتا تسعیا پمند سرا وعلم او پوہش ان اللہ یقینا اللہ عزیز زورور دے حکیم حکمت والدے یعنی سنگ چی حقوی یوزے شوی غوخی ده حقوی جدا کول ده حقوی پہچان کول دا د انسان د پارا مشکلو خود رب العالمین په حکم باندې دغه غوخی جدا هم شوی او هر غوخه په خپل سر پس راغلا دغه شانتی بعد قیامت پر رب العالمین انسانان را ژوند کی د دې آیاتنا ډېر مسلې ثابتېږي